نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه. عزت مندو مونگا سار دا داوا کړو او دا وعده مو کړو چې مونږ به د خپل ګروپ کې داسې مختصر کلیپونه جوړو او هغه به شیر کوو او پای کې به ترتیبوار 22 پورې اسباب د رزق دي هغه به مونږه انسانانو ته مسلمانانو ته بیانو. رزق څه ته ویل کیږي؟ کله چې مونږه رزق نوم واورو نو زمونږه د اکثر نو د پښتنو په ذهن کې دا خبره راځي چې دا رزق چرته صرف روټۍ ته خوراک سکاک ته ویل کیږي. خدا سے نه دا ځکه رزق ویل کیږي برخه ده لکه الله پاک وی کنه چې وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. دا رزق په معنا د برخه او حصے باندې دي. نو کوم انسان چې د ځان د پاره د رزق دروازې کولاو کی نو پای کې با د د پاره صرف د خوراک تنظیم نه بلکې د د پاره با هر تنظیم وشي. لکه مثال یو انسان دی داغه کشران دی ناغه به داغه اطاعت کوونکی وګرځي، یا مثال یو انسان دی داغه بچی دی هغه به داغه د پر الله پاک فرمانبردار وګرځي. دغه شان مال به ولډیر کی هر څه کې ول الله پاک برخه وسکي. نو دغه کې لومبه خبره د هغه اسباب او دروازونه چې هغه صرف او صرف د مسلمانانو پورې خاص ده. لکه څنګه مونږه وضاحت کړو چې د اسمان سو دروازې دي د پاره د رزق ای کې صدا سدي چې هغه د کافر او د مسلمان مشترک دي. لکه مثال یو دروازه د معیشت ته دکان پټي وغیرہ اسباب دي پاره باندې کافر هم روزي ګټي رزق ګټي او مسلمان په ځان لا رزق او روزي ګټي. بل دروازه هغه د صله رحمه ده. د صله رحمي او داسې عمل لري چې په دې باندې مسلمان ته الله پاک رزق ورکي او کافر ته هم ورکي. او یو کافر دی او هغه صله رحمي کوي د انسانانو دغه خدمت کوي او هغه سره امداد کوي نو الله پاک دغه په بدل کې دغه کافر له روزي سیوا کوي. او چې مسلمانانو صله رحمي کوي هغه ته الله پاک دغه روزه کې برکت شي او هغه ول سیوا کوي. نو بعضی اسباب داسې دي چې هغه صرف د مسلمانانو د پاره الله پاک روحاني اسباب او دروازې جوړې کړې دي. خدغه دروازې با مونږ او تاسو ځان ته کولاو نو علاوه با پاره باندې مونږ ته رزق راځي. لکه د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا روایت مونږ ولستو چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي من لزم الاستغفار کم انسان چې پزان باندې استغفار ویل لازم او ضروری وګڼل او دای پزان باندې لازم کړل نو جعل الله له من كل ضيق مخرجا. الله پاک با د دې بنی آدم د پاره با الله پاک په هر تنگسیا کې یو لار وباسي. دغه شان چې کم انسان پزان باندې استغفار اغه لازم کو نو ومن كل هم فرجا. دغه انسان لوا الله پاک په هر غم کې په هر پریشانی کې سنا سلام وباسي او هغه دغه پریشانی او دغه نخلاصي. دریم نمبر خبره چې ورزقه من حيث لا يحتسب. زمونږ استاد موضوع دا مقصدی زه پکې دادی چې ورزقه من حيث لا يحتسب. دغه انسان لا چې کم انسان په ځان باندې استغفار لازم کړي او ضروری کړي نو ورزقه من حيث لا يحتسب. او بحث مونږ وکړو چې رزق څه ته ویل کیږي برخه ته وي نو دی الله دې بندل وا الله پاک داسې برخه ورکي د اغه زینب ول روزي ورکي چې د التنه بد دې انسان ګمانوم نه. نو استغفار دا د روزه او د غمونو نه د وتلو یو لار ده.
کم انسان چې استغفار ډېر ډېر کوي په کثرت سره نو دغه انسان ته الله پاک ډېر ډېر برخه ورکوي. لکه مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې زه د ورځې او یا ځله، یو بل روایت کې راځي چې سل ځله استغفار کوم او د ټولو نه مختصر استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه داسې انسان دی چې د ګناه نه پاک دی او د لغزش نه پاک دی، بیا هم هغه د ورځې په ځان باندې او یا ځله سل ځله استغفار لازم کړی دی او هغه وایي. نو موږ او تاسو لا پکار دي چې په ځان باندې استغفار لازم کو او ضروری کو، ځکه د دې په سبب سره الله پاک موږ او تاسو ته رزق راکړي. د رزق دروازه برا باندې یو د استغفار په کثرت سره کولاوي. لکه یو پیرا عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې عمر رضی الله تعالی عنہ پس یو کس راغی او عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې زما زامن نه کیږي، واده مې کړی دی، بچی مې نشته، سو وظیفه نغه ورته وی چې استغفار ډېر ډېر وایا، استغفار ډېر ډېر وایا. بل کس راغی او د عمر رضی الله تعالی عنہ په عرض کې درخواست کوي چې یا عمر مونږ ته ډېر غریبی ده، تنگسیا ده، مونږ ته سو وظیفه او ورته وی استغفار ډېر ډېر وایا. بل کس راغی هغه دغه شان شکایت کوي چې قحط دی، قد سالی ده، باران دی، باران را باندې نه کیږي، قد سالی ده، هغه هغه ته وایي چې ته استغفار ډېر ډېر وایا. بل کس راغی چې امیر المؤمنین فصلونه کمزوري دي، باغونه کمزوري دي او زمونږه په علاقه باندې باران نه کیږي، سو وظیفه او ورته استغفار ډېر ډېر وایا. نو عمر رضی الله تعالی عنہ سره یو کس خوا کې ناستو او ورته وی چې ای عمره تا صرف بس دا یو دمو او وظیفه دې زده کړې ده، بل څه درځي وکنه چې څوک راضي ته ورته استغفار وایا، چې څوک راضي ته ورته استغفار وایا. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې آیا دا سورۃ نوح لستنه دي چې هلته وی چې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، فقلت استغفروا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام وی ما ورته وی چې استغفروا ربکم، بخنه غواړی در خپلنا، انه کان غفارا، چې بخنه غواړی او استغفار ډېر ډېر کې نو نتیجه به سم مرتب شي. انه کان غفارا، الله پاک ته ډېر ډېر استغفار کې نو انه کان غفارا، الله پاک توبه قبلون کې دی، ستا توبه به قبول کی، ستا ګناهونه به معاف کی. بیا ورپسې بل آیات کې وی چې یرسل السماء علیکم مدرارا، کس ورته د باران ضرورت دی نو چې استغفار وي نو یرسل السماء راو بوري پتا سو باندې د بارانا، علیکم پتا سو باندې مدرارن بارانو، باران داسې باران چې د وخت مناسبت، چې کله د وخت ضرورتي، کله څومره پکاري دغه مناسبت سره الله پاک پتا سو باران راوري بقدر ضرورت او بقدر حاجت. چې کله ضرورت او حاجت راشي الله پاک په پتا سو باندې باران راوري. خو مین مسلې ته خیال کوا د څه د وجنا چې فقلت استغفروا، چې استغفار کې نو يرسل السماء علیکم مدرارا، بیا چې استغفار کې نو ويمددكم باموال وبنين، ستاسو امداد بو کی په مال سره. چې کله استغفار کې الله پاک بستا امدادو کی په مالونو سره. مالونه جمع ذکر کړه، جمع دا نه چې بس یو قسم مال بدل درکې، جنس ته اشاره ده، هر قسم مال بدل درکې، چې د کم مال دی ضرورت هغه بدل درکې. بیا ورپسې وی ويمددكم باموال وبنين، د زامن بده الله پاک بدل اولاد درکې، په اولاد کې بدل برکت واچي، اولاد بده فرمان بردار کی. ورپسې ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، ستاسو د پاره باغونه وګرځي، ستاسو د پاره جنتونه وګرځي، بیا بدل پای کې نهرونه وګرځي. نو کوم انسان چې د الله پاک ته استغفار کوي نو الله پاک داغه د پاره داسې قسمه دروازې چې په باندې داغه رزق را کوزيږي او داغه برخه پر را کوزيږي، مال کې بول الله پاک برکت شي، بچو کې بول الله پاک برکت شي، هغه ټول ګناهونه ورته الله پاک معاف کړي. نو د هغه دروازونه چې کمی د انسان د پاره او بیا خاص کر د مسلمان د پاره د اسمان نه دروازې دي د رزق. پای کې لومبه دروازه استغفار ویل دي او هغه استغفار داسې استغفار چې هو په کثرت سره استغفاري. نو کم مسلمان چې په کثرت سره استغفار کوي الله پاک با اغلا د اسمان یو دروازه کولاو کی د رزق او د روزي د پاره. نو ان شاء الله العزيز
ټول مرګري د اعظم کو چې د نن نه د استغفار ډېر کثرت کو د دې لپاره چې زمونږ د پریشانې زمونږ د تنگسیاګانې زمونږ د ګناهونه زمونږ باندې کوم قاد صالح د باران نه کېدل دا ټول پریشانې به الله پاک ان شاء الله العزیز د دې استغفار په برکت سره ختمي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته او دا حدیث او دا خبره دروغ نشي کېدی. نو هر انسان لپاره کار دی چې استغفار کم از کم سلزله زیات چې څومره ویل شي خو کم از کم سلزله استغفار شواروز کې ویل پکار دي. ان شاء الله العزیز ټول مرګري اعظم کو چې د نن نوا استغفار ویل په کثرت سره د دې پابندي او دا پزان باندې لازم کول. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.